وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګري د مانځه په دوران کې د لستوڼو د را برکولو مبارک د تپوس کړی دی چېرې دا څه حکم لري چې سړی مونځ په داسې حالت کې کوي چې د لستوڼي رنغښتي. جواب دا دی چې کپړې رنغښتل په مانځه کې دي نه خو منع راغلی د بخاري مسلم حدیث دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ماته حکم شو چې زه په اوو اندامونو سجده ولګوم او کپړه هم راټوله نه کړم او ویښته هم راټوله نه کړم. دې کې بیا دا فرق نشته دی چې سړی دا د مانځه په دوران کې وکړي او یا یې د مانځه نه مخکې کړي. نو دا دواړه صورتونه چې دي په منع کې داخل دي د ممنوع دي د اکثر علماو په نسبت. حافظ بن حجر هم د دې حدیث تشریح کوي. مقصد یې دا دی چې کپړې او ویښته به دې نه راټولوي. نو ظاهره دا دی چې منع خو ګنې په حالت د مانځه کې ده او داودي رحمه الله هم دې ته مایل شوی دی او امام بخاري وروسته یو باب ښودی دی چې باب لا یکف ثوب فی الصلاه